شپږ بچي مې دي، دا ټول د خوراک دي. خلکو کور ته اجازه راکړې ده، د غالي ته مې کور ته لاړه شم، د خاوند پته نه لګي مړ ژوند دي. لسمه ورځ ده چې پولیس والا راځي، چارزري زما بې عزتي هم کوي او چې څه راکړه ویني هغه رانه وړي. ما کړه تماچه نه ده نیولې، ما کړه ټوپک نه دي نیولې. یو ټابلیټ به رالېږلي وي، اندور دي ماشومان لکه دې باندې به کارټون مارټون ګوري. هغه یې زما نه یوړي پلانکي تاڼې ته به راشي. زه لاړم هلته، ما ته وایي دا دلته نشته. پولیس والا راته منکر دي، پیسه مونږ سره نشته چې مونږ وسولګو. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکه راځي او د هغوی هغه ظلم، بربریت او مجبوري او مظلومي تاسو ته وړاندې کوي. ډېر خلک ورسره مدد کوي، الله پاک دې د هغې اجر ورکړي. او ډېرو خلکو کار داسې پاتې شي ولې چې فتنهګر دي او هغوی به عجیبه عجیبه خبرې کوي. بهرحال ګرانو کتونکو څه موده مخکې دا زنانه راغلې وه، موږ ولې یو ویډیو کړې وه. او ویډیو کې دې سره 40,000 روپۍ چې کوم دي خلکو امداد کړو. د هغې خلکو یو جهان مننه. شپږ بچي دي، 5 یې راوستې، ټول خوراک له خولې دي ټول. او بیا کور وه، کور یې خرڅ کړ. د کور نه پس چې کوم دی ځان له ګاډي ټول د خوراک دي، هغې نه پس پیسې تېرېږي. دغه پیسې چې کوم دي هم راځي، ټولې خبرې به ساده په خپله شریکۍ څنګه راغلې دي. لسمه ورځ ده چې پولیس والا راځي، چارزري زما بې عزتي هم کوي او چې څه راکړه ویني هغه رانه وړي. ما کړه تماچه نه ده نیولې، ما کړه ټوپک نه دي نیولې. یو ټابلیټ به رالېږلي وي، اندور دي ماشومان لکه دې باندې به کارټون مارټون ګوري. هغه یې زما نه یوړي پلانکي تاڼې ته به راشي. زه لاړم هلته، ما ته وایي دا دلته نشته. پولیس والا راته منکر دي، پیسه مونږ سره نشته چې مونږ وسولګو. پیسې پولیس والا له ورکړو نو مونږ ته به یې راغانه کړي. زمونږ د ماشومانو سره به مونږ څه کوو؟ د کور نه غلا شو، سره د ګاډي زما خاوند اوچت کړی دی، بیخي پته نه لګي. بله شپه راغلل پولیس والا، اس د بې ځای چاپه وواله مونږ کړی د ماشومان نه. ما یو بل لاله پیسې رالېږلې وو، ما پکې ول سکرین اغوښتی وو. دې مونږ به پې کارټون مارټون ګورو، نو هغه یې هم رانه یوړو. نو یم زه چې دغه وو نو اوس به مې قرض کړو خاوند پسې خو به مې لګولې وې. دا چارزدې تاڼې ویل. ته تر نو تاڼې سره راځې که نه؟ تر نو تاڼې ته لاړم، هلته مې معلومات وکړو. وایي مونږ وایي خبر هم نه یو د دې. وایي دا د چارسدې والا به یا به د بل ځای یو. ما وپېژانده چې چارسدې والا پولیس و. دې نه مخکې چې ته رالې چې خاوند سره مې په کور لانجه ده، هغوی خرڅ یې که نه یې خرڅوم؟ نه دې خرڅ کړه؟ هغه مې خو په 8 لکه روپۍ خرڅ کړو که نه، هغوی رانه په 15 لکه کې حساب و، مونږ په بل چا خرڅ کړو، په باري چا. هغه 8 لکه روپۍ راکړو. نو دا 3 لکه 15 ما هغه قرض کې ورکړو، دا 3 لکه روپۍ مونږ ته پاتې شو. کم 15 لکه چې په ګردیو دپاره دغه کړي. نو بس هغه لانجه خو ختمه شوه. اوس خانانو کور ته تللي وو، هلته راباندې کرۍ نه وه، لکه کرۍ زمر یې خاوند نه شوه ورکولی، ځکه چې هغه دیاړي کوله دې که به یا خېټې له پیدا کوي یا به کرایانو له. نو مونږ له چاپري کور راکړو. نو اوس به دغه کې اوس زما خاوند بیخي پته نه لګي. او چارسدې پولیس راځي زمونږ بې عزتي هم کوي چې څه راکړه ویني بس هغه رانه وړي. چې څه ویني هلکه دې ماشومانو ته وګوره نه، دې ماشومانو ټابلیټ تا یوړه، دا به ته خپلو بچو له وړئ. خپل بچي به دلته چې بچي ما تا له ټابلیټ روړو، داسې قهر به کې. د دې ماشومانو حق دې بچو له وړلی دی. ډېر بد ژوند به دې وي، ډېر بد ژوند به دې وي. ګرانو کتونکو د دې فریادو منګه دې چارواکو ته وړاندې کړه، خو دې سړي کې څه غلا وي نو بس میډیا ته دې وښیي چې دا غلا ده پکې. 10 ورځې ځان سره وساته، دا بچي جاړي څوک نه پوهېږي. نو په دې پیول پکار دي، په دوی چاپې وي او کله څه کله څه. کور نه هم خلاص شو، د دغه کور نه هم دغه دې وباسي. او بچي خوراک میلاویږي؟ پلار دې یادېږي؟ ستا یادېږي؟ ستاسو ټابلیټ هم پولیس والا یوړه؟ خفه وه پسې؟ هغې به یې څه کول؟ کارټونه یو یوړه ټابلیټ پسې ته خفې بچي؟ او پلار دی نه، پلار دی غلا ملا کوله؟ نه چېرته اف آی آر پې شته؟ غلا ملا مې یو شی هم پې نشته که نه. زه چارسدې تاڼې ته لاړم، ما که څه اف آی آر یې پې وي نه دې نه مخکې؟ نه بیخي په یو شی هم نشته که نه. زه به تا ته څه ووایم؟ مخکې چېرته په غلا کې خو نه بیخي لکه یو شی هم پې نشته. حالت یې غلطي نه دی کړی، شکر دی. دیاري به یې کوله، راوړه به یې مونږ له، دا بچي خو به یې ساتل که نه. که حالت غلط و ما به ولې په میډیا باندې راتلم، ما به خپل دا فریاد خلکو ته ویو. دا ما ته هر سړی ویو، وایي ته دروغ وایې، ته دروغ وایې. زما په خوله باندې چا یقین نه کوو.
د باندې چې مال له 100 پیسو کې امداد کوي لکه هغوی زما په خوله یقین نه کوم ما وایي زه د بچو سره اوس څه وکړم لکه ما دا خبره وکړه ما ته وایي ته دروغ ما وایي یو ځل به تا ته دا هم در ښکاره شي لکه چې څنګه د دې کور خبره ما ښکاره کړم داسې به زه د خاوند خبره هم ښکاره کړم ډېره زه مجبوره شوم بس وس دس نشته زه ډېرې مجبورۍ د لاسه دلته رالم ما چې زه خپل زما ټولو د پولیسانو مشرانو ته دا درخواست دی چې ما سره د انصاف وشي ما سره پیسه نشته زما لاس نه دی زما رول نشته ما سره ودرېږي زه تانې تحصیل ته سره د دې ټولو بچو زم د یو بل نه قرض وم دوی د انصاف مطالبه هم کوي او د امداد مطالبه هم کوي ضرور سره تعاون کوي ډېره مننه